بسم الله الرحمن الرحیم. انجکشن سره استنې سره یو دس ماتیږي یو کنه. عزتمند عموما چې انسان ستنو لګي نو هغه وینه چې بدن نه راوځي هغه معمولی غونتی وي، نو که دا معمولی مقدار وي نو په دې سره خو دس نه ماتیږي بیا، او که داسې مقدار سره راوځي چې بدن نه وینه راووته نو تا په مالوچو باندې صفا کړه، بیا راووته تا بیا صفا کړه، نو اوس په دا سړی اندازه ولګي په خپله باندې که چېرې دا وینه ما پرېښودې وه نو دا به بهېدلې وه، او کومه وینه چې وبهېږي نو په هغې سره اودس بیا ماتېږي. او که انجکشن دې دپاره وي چې په هغې سره د بدن نه وینه را ایستلي لکه ټسټ دپاره خلک داسې کوي، نو بیا په دې سره اودس دا ماتېږي. د دې نظیر د فقه هغه جزئیه ده لکه یو سړي نه دا په سیند کې دا اوبو کې چې وي دا جوره چې وي په اوبو کې، نو که دا په وړه ده او د انسان نه وینه وسکه نو په دې سره بیا نه ماتېږي، او که غټه د ډېره وینه وسکله نو بیا په دې سره اودس ماتېږي. او که ماشي یو سړي باندې چکو لګو وینې ترې نه وسکله نو په دې سره اودس نه ماتېږي. نو دغه شان دی که ستنې ووهله او معمولي مقدار کې وینه راووته نو په دې سره اودس بیا نه ماتېږي. والله اعلم بالصواب.